جی ګرانو کتونکو السلام علیکم. یو خبر راغلی دی د طالبانو د چې کوم سپوکس پرسن دی ویان دی ذبیح الله مجاهد د طرفه چې د طالبانو چې کوم د قطر آفس کوم مشران دي یا د هغې کمیټې کوم ممبران دي کومې چې د امریکې سره یا د نور دغه حوالې سره د پیس پروسس په حوالې سره خبره کوي. هغوی به د دې میاشتې په 18 تاریخ په هغوی پاکستان ته راځي او په پاکستان کې به هغوی د پاکستانی سیاسي مشرانو سره او د حکومتي یا د سکیورټي اهلکارو سره به خبرې اترې کوي. په دې کې دا هم ویلي شوي دي چې یاره امکان دا دی چې د پاکستان وزیر اعظم سره د پاکستان د خارجه وزیر سره او د نورو سیاسي یا حکومتي مشرانو سره به دوی ملاویږي. او ایجنډا چې یې د هغه هم دغه ده چې د پاکستان افغانستان تعلقات او دغه شان د مهاجرینو مسله یا په پاکستان کې چې افغان کم تاجران دي یا بزنس کمیونټي ده هغوی ته چې کوم مسایل دي په دې حوالې سره به سره خبرې اترې کړي. اوس خو دا یو ډېر ښه یو ډیولپمنټ دی او سپیشلی د ماسکو چې کوم کانفرنس د افغانستان په حوالې سره د هغې نه پس زه دا ګڼم چې دا یو ښه ډیولپمنټ دی، خو لږ احتیاط پکې به پکار وي. وجه د هغې دا ده چې طالبان چې کوم دي دا د افغان خلکو یا د افغان حکومت نمایندگان نه دي او دا کوم ایشوز باندې چې به خبرې کوي نو د دې تعلق چې کوم دی دا د افغان حکومت سره یا د افغان ولس سره دی. د وزیر اعظم سره ملاوېدل یا د پاکستانی حکامو سره په باقاعده ملاقاتونو مطلب دا دی چې پاکستان دوی په رسمي توګه باندې چې کوم دی د افغان ولس یا د افغانستان نمایندگان مني او یې منلی دي. او دې کې دا دی چې د افغان حکومت دې ټیم کې افغانستان کې یو لیجیټیمیټ حکومت دی چې ډاکټر اشرف غني صاحب د هغې صدر دی او ډاکټر عبدالله صاحب چې کوم دی هغه د هغې چیف ایگزیکټیو لکه ان وے پرایم منسټر هغه دی. هغوی آلریډي د ماسکو چې کومه غونډه شوې وه هغې هم ریجیکټ کړې وه او دا ویلي چې د هغې څه لیجیټیمیټ نشته دی او دا کوم خلک چې هغې کې انکلوډینګ حامد کرزی صاحب، حنیف اتمر صاحب، عطا محمد نور صاحب، استاد محقق صاحب وغیره تلي وو چې د دوی هم څه حیثیت نشته دی چېرې دوی د افغان ولس په بیهاف باندې خبرې اترې وکړي. اوس سوال دا دی چې پاکستان ته دوی راځي بیا د 18 تاریخ باندې به دوی دلته راځي، په 25 تاریخ باندې چې کوم دی دوی به بیا د امریکې سره د خپل خبرې اترې چې کوم دی د هغې شروعات پکې. اوس دا دی چې ښه خبره ده د امریکې سره د هغوی خبرې اترې روان دي، خو زه دا ګڼم چې حکومت پاکستان له پکار دی چې آلریډي ډاکټر اشرف غني صاحب په ډېرو څیزونو باندې هغه هټ شوی دی، هغه خفه دی. لکه هغه په دې هم خفه دی چې امریکا براه راست یا نیغ په نیغه د طالبانو سره خبرې اترې کوي او افغان حکومت چې کوم دی د هغې نه بهر ساتلی دی. او دا د طالبانو ډیمانډ و چې هغوی ګڼي چې د افغان حکومت چې کوم دی دا د امریکې پپټ رژیم دی، یعنې د هغې ګوډاګې حکومت دی او هغوی د دوی سره خبرې نه کوي. امریکې د هغوی دا ډیمانډ ومنه د اوسه پورې چې څومره راوند شوي دي یا ویلي کېږي چې هغوی کافي حده پورې اګریمنټ ته نږدې شوي دي. نو په دې کې د ډاکټر اشرف غني صاحب یا د افغان حکومت نمایندګي چې کوم دی تر اوسه پورې نه ده شوې. دوبۍ کې د هغوی ډیلیګیشن تللی و خو د ملاقات څه کوي چې لاس مو سره نو میلاو کړی او دغه شانتې هغوی راغلي. بیا د قطر کې چې کوم پروسس روان دی یا دا کوم چې 3 ورځې هغې کې و چې زلمی خلیلزاد نو د افغان ډیلیګیشن چې کوم دی 3 ورځې خبرې اترې وکړلې د افغانستان په مستقبل حوالې سره، خو د افغان ګورنمنټ یا د ډاکټر اشرف غني صاحب نماینده پکې نو. اوس لیجیټیمیټ حکومت دنیا چې مني هغه د افغان ګورنمنټ چې دا وخت کوم حکومت دی هغه مني. نو که په کم پروسس کې د افغان ګورنمنټ خلک نه وي او هغه به مونږ څنګه وایو چې یاره هغه به یو لیجیټیمیټ پروسس وي، ځکه چې هغه خو د خلکو ډاکټر اشرف غني صاحب د خلکو نه ووټ اخیستی دی، ډاکټر عبدالله صاحب ووټ اخیستی، دواړو له الیکشن شوي دي، د هغې په لارې مشران ټاکلي شوي دي. حامد کرزی صاحب هم ووټ نه دی اخیستی، حنیف اتمر صاحب هم نه دی اخیستی، استاد محقق هم نه دی اخیستی او پخواني د بلخ گورنر استاد عطا محمد نور چې کوم دی هغوی هم دا ووټونه نه دي اخیستی. نو مطلب دا دی د خلکو نماینده یا د افغان ګورنمنټ په بیهاف باندې چې خبره کیږي هغه به یا د افغان پارلیمان غړي به کوي، د هغې کمیټې به کوي یا به د حکومت له طرفه ټاکلي شوي کسان به کوي. اوس که پاکستان د دوی سره خبر بل د انټرنیشنل کمیونټي انکلوډینګ د پاکستان دا ذمواري هم ده او دا د ماسکو کانفرنس چې کېده نو په هغې کې په ماسکو باندې چې کوم ټکونه ډاکټر اشرف غني صاحب کول هغه دا وه چې ماسکو یا رشیا دا پلیچ کړی دی، دا انټرنیشنل کمیونټي دې ته دا کوم کانفرنس چې شو په هغې کې دوی دا ویلي
چې د ټولو کار بدای چې افغان طالبان دې ته مجبوره کی چې هغوی د حکومت سره خبرې اترې وکړي. اوس که روس ځان له دکان کوله کو اگر چې ماسکو کانفرنس یو ډېر ښه ویژول ډېر زیات خو ټول افغانان پکې ناسو، هغې کې د افغان چې کوم اتنیکي مشرانو، سیاسي مشرانو یا هغه خلک چې په مختلفو سیمو کې هغوی اثر و رسوخ لري یا مختلف مذهبي ګوندونو کې یا مختلف فرقو کې یا مختلف ethnic community کې چې اثر لري، هغوی پکې التي او دا ښه خبره وه چې یو بل سره کېناستل او لږ په آزاد فضا کې ماحول کې چې کوم دوی خبرې اترې وکړلې. خو دا ده چې اوسه پورې افغان طالبان دا وایي چې هغوی د افغان ګورنمنټ سره نه کینی یوه نه هغوی چې کوم دی سیز فایر کوي. اوس که پاکستان ته دوی راځي نو زه دا وایم چې په کومه کپاسټي کې به دوی د پاکستان سره خبرې کوي نمبر 1 او بیا دا ده چې په کومه کپاسټي کې به د افغان د پاکستان نمایندگان چې کوم دی حکومت چې کوم دی هغه به د افغان طالبانو سره په دې ایشوز باندې خبرې کوي کوم چې ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په هغې کې د ریفیوجیز یعنی د مهاجرینو یا د کډوالو مسلې دي، د تجارو مسلې دي یا چې کوم دی د افغانستان او د پاکستان مسلې دي. زه دا وایم چې په دې وخت کې پاکستان له هم احتیاط پکار دی، نور ملکونو له هم احتیاط پکار دی چې دا کم امپریشن روان دی چې یو طرف ته حکومت چې کوم دی افغان حکومت هغه د ټیم کې زه وایم چې لیجیټیمیټ یو قانوني حکومت دی هغه کمزوري کیږي، هغه سایډ لاین کیږي او هغه چې کوم دی د ټول پروسس نه بهر ساتل کیږي. او بله خبره دا ده چې د ډاکټر اشرف غني صاحب څومره سیاسي مخالفین دي چې په هغې کې حنیف اتمر صاحب را روان الیکشن کې به الیکشن کې عطا محمد نور صاحب به کوي، نور دا دي هغه کسان چې کوم دی هغوی له سپیس ورکړي کیږي. نو دا ماته دا گیم چې کوم دی دا لږ ښه نه لګي. زه دا وایم چې یو داسې پروسس پکار دی که موږ واقعي په دې کې دلچسپي لرو چې په افغانستان کې د امن راشي او افغانستان کې د ټولې سیمې انکلوډینګ د نارت ساوث ایست ویسټ چې کوم دی هغه د پرامن شي. نو د هغې دپاره به دی چې یاره یو داسې فارمولا وټاکلی شي ځکه چې دا کار مونږه په جنیوا کې هم کړو، دا کار مونږ چې کوم دی په بون کې هم کړو چې د مخالفینو سره یا د هغه ډلې کومې چې جګړې کوي د هغوی سره خبرې اترې شوي دي او حکومت چې کوم دی د هغه وخت حکومت چې کوم دی هغه مونږه اګنور کړو. لکه د مجاهدینو سره چې خبرې کېدې د ډاکټر نجیب صاحب حکومت چې کوم دی هغې ورته دغه شانتې پرېښود، مجاهدین راله بیا اندروني جګړې شروع شولې او د هغې نه د افغانستان هغه بیړۍ چې کوم دی چې څه پاتې وو نو هغه دوی په ښارونو کې چې کوم دی هغه دوی تباه کړه. بون کانفرنس چې وشو، بون کانفرنس کې موږ وکتل چې په هغې کې طالبان حکومتو هغه ړنګ هغوی لاړل او هغه ګروپونه چې چا طالبانو سره جګړې کولې هغوی راوستل، هغوی په کابل کې کېنول. نو چې هغوی په کابل کې کېناستل طالبانو سره جګړې شروع کړلې. نو 18 کاله دا جنګ وشو، د دې نه مخکې 18 کاله هغه د سور ریولوشن نه راواله تر د 1992 پورې چې کوم دی هغه جدا جګړې وې. نو زه دا وایم که چېرې اوس مونږه پاکستان یا نړیواله ورورولي په افغانستان کې امن راوستل غواړي او غواړي چې هلته کې د دیرپا امن وي همیشه دپاره وي، نو یو ګروپ له زیات اهمیت ورکول چې کوم دی دا بالکل غلطه ده. لکه څنګه چې مونږه په جنیوا کې مجاهدینو ته اهمیت ورکړو، دغه شانتې مونږه په بون کانفرنس کې چې کوم دی د هغه وخت شمالي ټلوال چې به ورته وي یا نادرن الاینس چې به ورته وي مونږه هغوی له اهمیت ورکړه. هغه ټیم کې مخالفین رالل، د ډاکټر نجیب سره په جګړه شو، بیا چې کوم دی دغه حکومت ډاکټر نجیب صاحب چا نه منه، بیا چې کوم دی د طالبانو حکومت خو خراب و، په هغې کې نه پرېوځو، هغه جدا ډسکشن دی خو هغې لر کړله. مخالفه ډله چې کومه وه د شمالي ټلواله چې به ورته وي هغوی راوستله، هغوی په کابل کې کېنوله. نو د هغې نه پس مونږ وکتل چې یاره یو نه ختمېدونکې د جنګ آغاز وشو. اوس زه دا ګورم چې یو وارې بیا نړیواله ورورولي چې کومه ده هغه طالبانو له اهمیت ورکړي، هغوی طالبان مضبوطوي او د دې وخت چې کوم حکومت دی ښه دی خراب دی کمزور دی زورور دی هر څه چې دی یو معاشره انټیکټ ساتلې ده، ادارې شته دی، هغه اګنور کیږي په مکمله توګه. نو که چېرې د چا دا خیالي چې یاره دوی به طالبان راولي او ډاکټر غني حکومت په کولیپس شي او امریکا به لاړه شي بیا به امن راشي، نو دا به انتهایی غلطي. د هغې وجه دا ده چې که چېرې دغه شانتې کېدلې نو دا خو ډېره اسانه وه، دا خو به د ډېر مخکې نه چې مجاهدین راغلو امن به راغلو، چې شمالي ټلوال رالو نو بیا به امن راغلو. نو اوس په څنګه مونږ دا وایو چې یاره طالبان نازي د هغې سره به امن نشي. نو ما دا خبره کوله چې پاکستان له په دې خبره کې احتیاط پکار دی، داسې یو تاثر نه دی ورکول پکار چې یاره پاکستان کې نه د ډاکټر غني صاحب حکومت لکه څنګه چې امریکا ورکوي
امریکا ټوټلی د طالبانو سره خبرې اترې کوي د ډاکټر غني صاحب حکومت مکمل اګنور کړی دی ماسکو چې کوم دی په مکمله توګه د مخالفینو سره خبرې کوي ډاکټر غني صاحب حکومت یې کړی دی اوس که پاکستان هم دا کوي نو پاکستان له دا نور خلک پې کوي خو زه دا وایم چې پاکستان له دا نه دي پکار که د طالبانو ډیلیګیشن راشي ها که دی پې ومنله چې جنگ بند کې ډاکټر غني حکومت سره خبرې وکړي نو دا به د دې غټ اچیومنټ وي د دې نه علاوه په بله یوه خبره هم د دوی سره خبرې اترې ما په خیال پاکستان حق نه جوړیږي